موږ سره په سټیج باندې ناست زموږ صوبایي چیرمین جناب سکندر خان شیرپور صاحب، د سټیج باندې نور درانه ملګري مشران او زما مخې ته بارمډیري ملګرو مشران حضور السلام علیکم. نن ډېره خوشحالي خبره ده چې دغه شان ښه خاندان موږ سره په موزن پارټۍ کې شامل شو. زموږ په مشرانو په جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب او په سکندر خان شیرپور باندې اعتماد وکړو. ملګرو که دې ځای کې څه کارونه شوي دي یا قسم شوي دي زموږ مشرانو کړي دي او دا څنګه چې نور په ګوته نه پټي کې دا ټولو خلکو ته پته چې دلته قسم دي که بجلی ده که قسم کار دی که سړک دی دا زموږ مشرانو کړی دی. نو زه دې ملګرو ته دا وایم چې څنګه عاصم خان نن دا کار وکړو او غټه خاندان شامل کړي دا شان چې موږ ټول به راپاسو او په هر یونین کونسل کې او په هر ویلج کونسل څو زموږ تنظیم ملګري دي راپاسي به او دا شان پروګرامونه به انشاءالله کوو. او د خلکو ته پته ده چې پی ټي آی که څه وي ټول ګپ او دروغ وو. اوس به انشاءالله راتلونکي وخت کې موږ د خپله پارټي مضبوطو که زموږ خفه ملګري دي که نوي ملګري راځي نو څنګه چې عاصم وویل زموږ ټول مشران دي او زموږ دا پارټي چې دا د روغلۍ پارټي ده نو انشاءالله دا پارټي موږ پر وړاندې بوځو. زموږ دا مشران کامیابي نو داسې چې موږ ټول کامیاب یو. اوس دا زموږ ایم این اے صاحب چې دی موږ یې چېرته وینو په دوربین کې هم نه ښکاري نه چېرته کار شته او که کم دا ایم پی ای کارونه هغه هم ټول زاړه کارونه دي. دا یو سړک پاتې دی مشر پرې خبرې کوي چې که دوی منظور کړی اوسه پورې پته نه لګي. نو دا چې که دوی وي اوس ګوره موږ په 10 منټه کې تنګي ته رسو دا سړکونه ټول پاخه دي. دا د دوی په برکت باندې اریګیشن منسټر شو دا سیلابونه چې راغلي وو او دا دوه بچو دغه پورې اوبه نیغې لاړې دا هم د دوی برکت و د مشرانو برکت و. انشاءالله تعالی دوی لاس په مضبوطو او چې دوی کامیاب وي نو انشاءالله موږ ورسره کامیاب وو. ډېره مهرباني او بیا مبارک. ملګري ډېر دي قابل قدر زما د بارمډیري ډېرو عزتمندو مشرانو همزولو کشرانو په جمع السلام علیکم. زما نه وړاندې عاصم ورور خبرې وکړې شاعر صاحب په خپلو شاعرۍ په ژبه باندې ډېرې ښه د دې پاکستان د مناسبت په دغه باندې هغې خپلې خبرې وکړې د دې علاقایي په دغه باندې عزتمندو څنګه چې عاصم ورور خبر وکړه چېرې دا مشران دا چې کوم موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو چې هغه لکه شاه او بهادر شاه او د هغوی ټول خاندان مشران کشران امزولي زه هغوی ته چې کوم د خپل طرف نه او د خپلو مشرانو طرف نه د خپلو ملګرو طرف نه مبارکي ویو. انشاءالله ډېر ښه د ډېرې ښه چترۍ د لاندې چې کوم د دوی راغله او د ډېر ښه ملګرو سره دوی چې کوم دی نو یووالی وشو. عاصم خان عاصم دا علاقه چې کوم دی نو دلته کې موږ سره خپل رهبر په خپل کلي کې اوسېږي او زه دا خبره زه په هر میټینګ کې کوم چې په پاکستان کې په هر صوبه کې او په هر ضلع کې د آفتاب احمد خان شیرپور صاحب او د آیات خان شیرپور صاحب تاسو هلته خپل لغو کې چې موږ د هغه علاقې نو هغوی به تاسو ته چې کوم د دوی ستاینه کوي باید چې موږ هم په دې خپل مشر باندې چې کوم دی فخر وکړو ځکه چې خدای پاک موږ له داسې مشران راکړي چې هغوی په قومي سطح باندې په پاکستان په سطح باندې او په بین الاقوام په سطح باندې چې کوم دی سیاست کوي او ډېر روخان چې کوم دی او رون سیاست روان دی. د خلکو په شان نه تاسو ولیدل په دې ملک کې ډېر پړ په پړ باندې کوم دی نو حکومتونه راغله او تاسو د هر حکومت چې کوم دی نو هغه کارکردګي مو کتله او د آفتاب احمد خان شیرپور صاحب چې هغوی په لږ وخت کې چې کوم دی نو هغوی وزیر اعلی جوړ شوي دي بیا سکندر خان چې کوم دی نو اریګیشن منسټر جوړ شو او هغوی څه وکړ تاسو ته په نظر دی. موږ زه دا خبره ډېره زیاته کوم خصوصا په ضلع چارسده کې او بیا په زمونږ چې کومه تحصیل او شپکلر دی په دې کې زه دا خبره ټولو مشرانو ورونو ته کومه چې بهی که موږ هر اړخ ته مخ اړو نو موږ ته به د آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کار په نظر راځي. دا داسې یو کور دی چې په هر لحاظ سره د عزت په لحاظ سره د پښتو په لحاظ سره د مسلمانۍ په لحاظ سره او بیا موږ سره عزیز ولی کوي دا د دې علاقې سره چې کوم دی نو سیاست نه کوي دا د علاقې سره روولي کوي. سکندر خان
آفتاب خان تاسو کتلی چې کم دی کې مطلب غم خادي وشي نو دوی پکې حاضري ولی چې دوی خلکو زمونږ سره یو قسم دا چې کم دی نو هغه عزیز ولی ده نو باید چې موږ هم عزیز ولی وپالو چې موږ سره عزیز ولی پالي نو پکار ده چې موږ هم عزیز ولی پالو باقي راځو په دې نورو خبرو باندې ان شاء الله لکه شاه بادر خان شیر بادر صاحب چې کوم دی د هغوی خاندان دا څونه ملګري چې موږ سره شامل شو ان شاء الله په هره خبره کې به چې کوم دی موږ دوی سره ولاړ دا مشران ناست دي او ان شاء الله په یو خبره کې به موږ نه وروسته کېږو څنګه چې عاصم نور خبره وکړه نو ان شاء الله دوی سره موږ شانه بشانه د دوی غم او د دوی خوشحالي به زمونږ ان شاء الله د دوی خوشحالي به زمونږ خوشحالي او د دوی غم به زمونږ غمي خدای دې نه کړي موږ به ان شاء الله روولي پالو سره هغه مشران وایي د دې موجوده دور په حواله به خبرو وکړو چې د ټولو نه زیاتې بارم ډیری چې کوم د یونین کونسل دا ډیر زیات متاثره شو او دې مشرانو په دغه چوکونو کې دا غرمې دا ګرمي او دا ستړي چې کوم وکړي په کور کې زمونږ میاندې خویندې چې کوم د خلکو د لاسه د نوي پاکستان د طرف نه تاسو به اورېدل خو موږ پیپیدو نه چې به موږ به تاسو جړو ویل به که نه مې رولاونګه وی جړو که ونه جړلو تاسو ولیده که ونه ده نه پاکستان هم دې ته ویلی شي که نه چې د مودو راسو بجلی تقریبا آفتاب احمد خان 40 کاله وشو آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب د ملکنډ نه کړې وه او په دې ټول بارم ډیدي کې چې کومه دا پلای پورې رسیدلې ده نن هغه بجلی چې د نوي پاکستان خاوندان راغله هغه زمونږ نه چې کوم دی ختم کړه دا دې ته ویلی شي نوی پاکستان دې ته ویلی شي نوی پاکستان نن زمونږ تور سرې په کوڅو او په سړکونو باندې چې کوم دی ګډې کړې دې ته وایي نوی پاکستان نن چې کوم دی دلې ملک کې تاسو وګورئ زما د نوي کل اخلاق او تهذیب چې کوم تباہ او برباد دی موږ له بل چاته تبلیغ نه دی پکار عزتمندو مشرانو موږ له خپلو کشرانو ته موږ له دې خپل قوم ته چې کوم دی اوس تبلیغ پکار دی موږ له دې خپل نوي کل ته تبلیغ پکار دی ډېر بېلارې دغه خلکو چې کوم دی روان کړي دي دا څو خبرې مې کول مشران ستا په ملکي سطح باندې به هم کوي په انټرنیشنل سطح باندې به هم چې کوم د دوی د سیاست چې کومه دغه خبره ده به تاسو ته کوي خو موږ د دې ملک په حواله باندې دا خبره تاسو ته وړاندې کوو چې موږ له دا خپل بچي بچکول پکار دي یو سیاسي مخالفت یو چې کوم دی نو د مذهب په دغه باندې دا سړی زمونږ د مذهب برابر نه دی دا زمونږ چې کوم د پاکستان سره مخلص نه دی دی په یو ایجنډه باندې د بار نه رالیږل شوی سړی دی باید چې موږ د دې خبرې مخنیوی وکړو په دې فکر او سوچ وکړو او موږ خپل کشران د دې لارې نه منې کړو دا چې په کومه لار باندې زمونږ کشران روان دي نن زه ګورم څوک وایي زه امتیاز اسکم څوک وایي چې کوم توبه پښتو څه شوه غیرت څه شو مسلماني څه شوه یو ابل اوس وایي چې بهی دا د نوي دا سوچه مسلمان دی سوچه مؤمن دی او د دې وخت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی توبه نعوذ بالله دا دې حد خبر زما ورسه ابل اوس یو الک چې هغه ما هغه کمنټس کتلی وو په کمنټس کې دي دا غلط نوم محمد عمران پی ټی آی سی لیکلیو گو ختم نبوت گو ختم نبوت گو پیرامان گو د یو پیرامان په وجه باندې هغوی چې کوم د اسلام نمځان خارج کو نن دغه حال زما د کشر روان دی نن دا تهذیب او دا اخلاق زما د کشرانو روان دي عزتمندو تاسو له پکار دي موږ له هغه خلکو سره تلک پکار دی چې د چا پلار نیکه معلومي چا موږ ته چې کوم دی موږ ته د هغه د پلار نیکه پته خو بدبختی ده موږ پښتانه اکثر هم چې کوم ډېر هم دغه شو اعلان کې تاسو ته خو ما وړاندې وسایله چې شیرپاو خان هغې د عزت په توګه باندې هم خلکو له عزت ورکړی دی دې خلکو سره عزیز ولی کړي ده موږ له داسې غیر خلک راشي چې د هغې په ایمان نه پوهېږو بل اوس دی په فیسبوک ما واورېدل دا یو پکې لګیو عمران زه ورته خان هم نه یم زه ورته عمرانې یم ځکه چې خان ډېر مقدس ټکی دی وایي زما مور چې کوم دی د انډیا ده او پلار مې دغه نیازي دی د میاوالی وی آپ بتاؤ میں کیا چیز ہوں میں زنے مجتم چې آدھا تیتر آدھا بټیر دا مشرانو آدھا تیتر آدھا بټیر پسې بنزو موږ به انشاءالله هغه خلکو پسې ځو چې د چا پلار نیکه موږ ته معلومي هغه موږ سره ناست دي د دې خاوره باندې چې کوم دا خلکو احسانات دي د دوی د مشرانو احسانات دي
دې خلکو سره دوی قربانۍ دي موږ به انشاءالله دې خلکو سره ځو او ډېر زه په آخره کې بیا هم د لیاقت شاه او د شیر بهادر او د هغوی د مشرانو د کشرانو د همزولو څومره چې دي د هغې خاندان هغې له مبارکي ورکوم چې ډېر ښه ځای له راغله ډېر ښه ورورولي له راغله ډېرې ښه پارټۍ له راغله ډېرې ښه دغه چې کوم دی ملګرتیا له راغله او دا ملګرتیا به انشاءالله دوی سره موږ ښه کلکه لرو ډېره ډېره مننه وسلام الرحمن الرحیم زما د بارامدیري غریب ولس ډېر غیور ولس او پښتنو کشرانو مشرانو امزولو السلام علیکم د هغې نه بعد د بهر نه راغلي میلمانه چې څومره دي په هغې کې زموږ صوبایي قیادت سکندر حیات خان شیرپاو او دوست محمد حاجي حاجي موسی خان جاوید حسین خان امیر امان خان ناظم صاحب ابرار ناظم صاحب انور خان بابو صاحب او داسې نور چې څومره ګڼ مشران دي هغه ټولو ته زه د زړه د کومې نه هرکلی وایم څنګه چې تاسو ته پته ده د نن نه څو کاله وړاندې په دې وطن باندې یو هوا رالوتې وه چې د پی ټي آی په شکل کې وه هر طرف ته چې کوم کارونه یا څه شوي وو هغې ته خلکو ونه کتل یا د چا څه سازش و او یا چې هر څه خو خلک په یو طرف باندې لاړل همدا قام چې کوم دی دا په دې خپل ځای باندې چې کومونو ولاړو دا لیاقت شاه باید چې کوم دی او دا نور کوم مشران چې کوم دي نو دوی په عوامي نیشنل پارټۍ کې د ډېر وخت نه و چونکې موږ د ډېر سوچ بچار نه پس دا وګڼله چې دا د بارامدیري خلک چې کوم دی نو دا په قومي وطن پارټۍ کې شاملول دي نو ما د دوی سره د نن تقریبا 6 میاشتې مخکې هلې ځلې شروع کړې او اخر دا چې خدای پاک په هغه کار کې موږ ته کامیابي راکړه او داسې یو غټ خاندان چې کوم دی دا ډېره درنه کورنۍ ده هغه موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامله شي ټول خلک پارټیانې کوي خو زه د خپل طرفه لیاقت شاه شیر بهادر او د دوی ټول خاندان ته دا وایم چې انشاءالله تعالی چې څه قسمه کار او هغه هر قسم خوا چې زما د سر د کټ کېدو یو کار پکې راشي نو انشاءالله زه به تاسو نه پرېږدم او زه به تاسو سره شانه بشانه ولاړ یم زه د سکندر خان نم دا امید لرم چې انشاءالله تعالی چې لیاقت شاه به یا شیر بهادر او یا د دې نور رونه چې کوم دي د جمال شاه دي پورې د دوی ته به داسې ګوري لکه څنګه چې ما ته ګوري زه په خلکو باندې مشري نه کوم او نه مې عادت دی او نه غواړم چې زه د مشر یم زه چې په دې پارټۍ کې څومره خلک شاملېږي نو زه هغه چې کوم دی سکندر خان ته لاس کې ورکوم بیا سکندر خان پوه شه او د هغوی کار پوه شه زه په غلامۍ کې څوک نه ساتم چې ما پسې دي خلک زه به هلته حجره کې یو سړی یم زه به خپل کارونه کوم خلک به شاته ولاړي ما پسې په جلسه جلوس کې به خلک راځي او کارونه به زه خپل کوم نو انشاءالله تعالی سکندر خان ته م وایم د نورو مشرانو ته م وایم چې تاسو داسې وکئ چې ما څومره خلک ما څه په دې ملګرتیا کې راغی دا تاسو په ذاتي طور باندې وپېژنئ دا یو دروند کور دی دا به نه وایئ او نه به دا دې خلکو ته زما دې ملګرو ته وایئ چې ګینې ته ځان سره عاصم راوله یا ګوجر باندې زه مشهور یم یا ګوجر راوله خو نه دا به نه کوئ انشاءالله دې خلکو له به تاسو خپله مینه په خپله ورکوئ او چې څومره کارونه یم دا خلک به درځي ستاسو نه به غواړي دوی سره به زما ضرورت نه وي چې انشاءالله تعالی زه د برمډیري دا نور کوم زمونږ عزیزان وروڼه چې دي دوی ته هم دعوت ورکوم او انشاءالله موږ سره په دې قافله کې شاملېږم ډېر زر تر زر انشاءالله چې یو غټ شمولیت به بل هم کوو دغلته یو بل هم دی او څه خفه ملګري دي هغه به هم انشاءالله تعالی چې زه سکندر خان ته په ګوته کوم هغه به هم رضا کول غواړي نو دا قومي وطن پارټي چې کومه ده دا به داسې بوځو مخکې لکه څنګه چې تقریبا 10-12 کاله مخکې وه په دغه طریقه باندې او انشاءالله دا د دې ځای نه شروعات دي په برامډیري کې موږ ته شمولیت ګران و چې شمولیت وشو نو انشاءالله تعالی چې کوم دی نو زمونږ ډېر ملګري به چې کوم وي هغه به اوس موږ سره په دې لاره باندې ځي او دا به داسې روان وي لکه د انور دا به د سکندر خان او د آفتاب احمد خان شیرپاو سره څنګ په څنګ ولاړي او دوی به د هغه خلکو داسې خیال ساتي لکه څنګه چې د خپلو ورکرانو د زړو د مشرانو خیال ساتي دا به نه چې دا عاصم راوستل یا فرید عالم راوستل یا بل سړي راوستل نه 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 داسې نشته
هر هغه سړی به د دې علاقې مشري کوي چې په پاټا کې شامل شي بس هغه به زمونږ مشري هغه چا څوک زه یو وارې بیا د دې راغلي میلمنو او د دې علاقې د عوامو د عزیزانو د یارانو دوستانو یو وارې بیا شکریه ادا کوم ډېره مننه او مبارک ته شه سکندر خان انشاءالله ته به وینې دا به داسې لکه مړزې چې خلک نیسي او بولاره ورته لګولي انشاءالله که تاسو دلته دا شمولیت کامیاب دی انشاءالله او کامیاب دی دا خلک به لکه د مړزو راپاسي او دلته به په دې ځای کې انشاءالله قومي وطن پارټۍ کې شامل دي اول د قومي وطن پارټۍ مشر او د ټول مرګو ترکلې وو دوی زموږ د دې خبرې راغلو موږ د نېشنل پارټۍ نه راوښتو او د سره ملګري شو کوم زموږ خاندان دی غواړو